بسم الله الرحمن الرحیم. عمرو حواله سره خبره کوو. د عمرو سیزن دی او زیات تر کسان په دې کې دوکه کیږي. نو هر کله چې تاسو د عمرو پیکیجز راخلی نو داسې یو کمپنۍ نه یا داسې یو اترایز ټریول ایجنسی نه تاسو خپل پیکیجز اخلي چې هغوی ته د هر څه پته یي. هلته تللی په خپله عمرې له د هغه ځای د رولز ریګولیشن نه د هغه ځای د هوټل نه خبرې چې د دې هوټل فاصله د دې مانځه ځایځګي پورې څونه ده. زیات تر زمونږ دلته ټریول ایجنسیانو والا چې کم دي هغوی نه خلک پیکیجز واخلي نو هغوی ته په خپله هم ګناه نه وي. هغوی د غټو ایجنسیانو والا کمې چې اسلام آباد پینډۍ کې د هغوی نه اخیستي چا سره چې د عمرو کوټۍ او بس هلته نه ورته ویلی شوي چې دا فاصله د پلانکي هوټل نه د مانځلې ځایګي پورې دا 500 میټر ده او دا 600 میټر ده، خو په حقیقت کې بیا داسې نه وي. نو دې وجې نه تاسو احتیاط کوئ، د داسې کسانو نه پیکیجز کوئ چې هغوی مخکې نه د کسانو په اعتماد دي، کسان یې لیږلي او واپسې هغوی په خوشحالۍ باندې راغلي د خلکو په اعتماد دي. دویم نمبر خبره، ټیکټ تاسو په سعودي ایرلاین کې راخلی، کسټې والا کې راخلی، نو امارات ایرلاین کې راخلی، ځکه چې د فلایټ ډیلی کېدو یا د کینسلېدو ډېره مسله ده دلته په ایرپورټونو کې، نو چې هغه مسله کم از کم تاسو ته نه وي. لږ ښه پیکیجز کوئ، یو 7,000 روپۍ ګران کوئ. د عمرې پیکیج نن سبا د 2 لکو نه بره دی، نو چې دونه یو سړی 2 لکه یا 2 لکو نه سیوا ورکوي نو کم از کم 11,000 روپۍ او 8,000 روپۍ سیوا ورکوي. ځکه زیاتره کسان چې کم دي په خپله چې څوک لاړ شي خو هر څنګه وي، خو زموږ زیاتره کسان چې کم دي خپل مور او پلار لیږي یا خپل مشران لیږي، نو هغوی ته هلته عبادت کې بیا ډېر تکلیف وي. هغوی چې یو ځل مانځلی لاړ شي نو بس بیا چې هغه فاصله وګوري نو اکثر بیا مونځ په روم کې کوي. نو دې وجې نه لږ ښه پیکیجز کوئ چې ستاسو کم مشران لیږئ چې هغوی ته هغه عبادت بیا په سهولت باندې